بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیکچر د 9 کلاس د فزیکس لپاره دی او نن به مونږ ټاپک کوو ایڈوانټیجز اف فریکشن. فریکشن یو طرف ته زمونږ لپاره ایڈوانټیج یا فایده هم لري، خو دویم طرف ته د دې څو ډیس ایڈوانټیجز یا نقصانات هم دي. د فریکشن فایدې یا ایڈوانټیجز نو په دې کې بنیادی طور چې کوم یو څو خبرې دي هغه مونږ دلته هایلایټ کوو. واکینګ چې دی، واکینګ از پاسبل ډیو ټو فریکشن. که چېرې فریکشن نه وي نو زمونږ واکینګ په ځمکه باندې یا په بل څه فرش باندې وغیره باندې دا به پاسبل نه وي، ځکه چې تاسو ته د دې نه اندازه لګي چې د بنانا کیلې یو چلکه پرته وي، په هغې باندې تاسو خپه کېدئ نو په ګرځېدو په دوران کې نو ستاسو خپه په هغې باندې ښویېږي، حالانکې په دغه ټیم کې فریکشن شته دی خو کم دی. نو دغه کمی په وجه باندې تاسو ته پوره ریاکشن فورس واپس میلاو نشي او تاسو واکینګ نشئ کولی، رالویږئ. نو دغه شان که مکمل فریکشن نه وي نو بیا خو بیخي واکینګ چې دی دا به پاسبل نه وي. دویم زمونږ سره رایټینګ اگزامپل به واخلو. رایټینګ زه چې په دې بورډ باندې وایټ بورډ باندې دا لیکل کوم نو دا ډیو ټو فریکشن پاسبل وي. که چېرې د دې مارکر او د وایټ بورډ په منځ کې فورس اف فریکشن نه وي نو بیا به د دې نه دا کم انک چې دی دا به په وایټ بورډ باندې نه پاتې کېږي او رایټینګ به نه کېږي. دغه شان هولډینګ سسیز نیول یا ګریس کول دا هم د فریکشن د وجې پاسبل دی. دا مارکر ما په لاس کې داسې نیولی دی نو دا د فریکشن په وجه باندې پاسبل ده. که چېرې فریکشن زما د دې فنګرز او تم او د دې مارکر په منځ کې فورس اف فریکشن نه وي نو بیا د دې هولډینګ چې دی هغه امپاسبل و. دې نه علاوه که تاسو نیل میخ کیل دا په دیوال کې تاسو ټک وهئ نو د دې لپاره هم فورس اف فریکشن لازمي دی. هله به دا میخ چې دی دا په دیوال کې یا په ووډ کې کلکېدی شي. که چېرې فورس اف فریکشن نه وي نو دا بیا نشي کلکېدی. نو دا زموږ سره داسې په روزمره زندګۍ کې ډېر مثالونه دي. بل مثال که زه تاسو ته د کلات په کپړه کې هوریزنټل او داسې دې ته بیا ورټیکل تارونه تلي، دا تارونه د یو بل سره کلکي او د هغې نه کپړه جوړه شوي. که چېرې فورس اف فریکشن د دې تارونو په منځ کې نه وي نو دا تارونه به د دې نه ډېر په اسانۍ سره وځي او د کپړې هغه وجود به ختمیږي. دغه شان چې کله مونږ کپړې ګنډو سیوینګ نو هغه هم دغه سټیچونه هله کلکېږي چې کله د دغه تارونو د دې کپړې په منځ کې فورس اف فریکشن موجود وي. که چېرې فورس اف فریکشن نه وي نو دغه سټیچنګ په هغې باندې بیا نشي کلکېدی، دغه کپړه نشي کلکولی او دغه سیوینګ چې دی هغه به پاسبل نه وي. اوس راځو ډیس ایډوانټیجز ته. راځو ډیس ایډوانټیجز اف فریکشن ته. په ډیس ایډوانټیجز کې بنیادي طور دوه نقصانات دي د فریکشن، چې یو زموږ سره دی ویر اینډ ټیر. ویر اینډ ټیر دپاره اردو کې لفظ استعمالیږي ګیس نه، ګیس نه، او پښتو کې مونږه خوړی کېدل. لکه مثال په طور ستاسو د بوټس لاندې تلې د ډېرو ګرځېدو سره هغه خوړلی کېږي. یو خو ایټینګ والا خوړل دي، دغه خوړل نه بلکې د نورو اجسامو چې هغه د فریکشن په وجه باندې رو په رو هغه خوړی کېږي، د هغې سطح چې ده هغه رجیږي نو دغه ته ویر اینډ ټیر وایي. رجېدل مطلب ته هم مونږ اغستی شو پښتو کې.
نو داسې ډیر پارټس د ماشینانو چې هغه مووینګ پارټس د یو بل سره هغه فریکشن خوري، نو دا فریکشن په وجه باندې هغه رو په رو خرابېږي، خوړی کېږي او د هغې څه پارټس راځي، نو هغه پارټس بیا په هغه ماشین کې بدلول پکار وي. نو یو زموږ سره ویر اینډ ټیر دا مسله ده. دغه شان کپړې زړېدل چې دي نو دا هم د ویر اینډ ټیر په وجه باندې چې بار بار دا کپړې رګړاویږي او د هغې په وجه باندې دا خرابېږي. داسې زموږ د استعمال چې څومره څیزونه دي که لوښي دي نو هغه هم د زیات استعمال په وجه باندې د هغې ویر اینډ ټیر کېږي، رو په رو د هغې سطح چې ده هغه رګړاویږي او دغه د کار نه وځي، خرابېږي. دویم بنیادي کم ډیس اډوانټیج چې دی نو هغه ویسټیج اف انرژي. د فریکشن په وجه باندې انرژي ضایع کېږي. څومره ماشینانو ته چې تاسو کم انپوټ انرژي ورکوئ نو د هغې زیاده تر مقدار د دغه انرژي هغه ان د فارم اف هیټ ضایع کېږي د څه په وجه باندې د فریکشن باندې ورکم کولو یا قابو موندلو دپاره. نو د دې وجې نه د انرژي زیاته حصه چې زموږ ضایع کېږي نو هغه د دې فریکشن په وجه باندې ضایع کېږي. نو بنیادي طور زموږ سره دا دوه خبرې دي چې ویر اینډ ټیر څیزونه خرابېدل، مطلب هغه سولیدل، رجېدل، چې څومره ماشینان دي هغې پارټس خرابېدل، دغه شان زموږ د استعمال څیزونه هغه خرابېدل، نو دا ویر اینډ ټیر. او دویم ویسټیج اف انرژي چې د انرژي زیاده تر مقدار کم انپوټ انرژي چې موږ ماشین له ورکوو نو هغه ان د فارم اف هیټ ضایع کېږي او دا د څه د وجې ضایع کېږي؟ دا د فریکشن د وجې. په فریکشن باندې د قابو موندلو دپاره دغه انرژي استعمالیږي. دریم دی چې کوم لیکلی دی چې په ماشین پارټس مووینګ پارټس کې دا د هغې سپیډ سلو کوي. نو دغه دپاره موږ دا لیکلی شو چې افیشنسي د یو ماشین افیشنسي دا کموي. مطلب چې هغه موږ له څومره انپوټ موږ ورکو څومره آوټپوټ موږ له راکوي، نو آوټپوټ ډیوایډ بای انپوټ ملټیپلایډ بای 100% دغه ته موږ افیشنسي وایو. نو افیشنسي زموږ سره کمیږي. خو دا بنیادي طور دغه د ویسټیج اف انرژي والا خبره شوه چې انرژي ضایع کېږي نو د هغې په وجه باندې زموږ د کار رفتار چې دی هغه سلو کېږي. څومره ماشینانو کې چې موږ د کار رفتار د هغې دی نو هغه د فریکشن په وجه باندې سلو کېږي. اوس د فریکشن چې زموږ سره اډوانټیجز هم شته او ډیس اډوانټیجز هم شته، نو بیا موږ څه داسې طریقې کولی شو چې کوم ځای کې زموږ ضرورت وي چې فریکشن دی نو هلته خو موږ فریکشن سیوا کول غواړو، خو بعض ځایونو کې لکه څنګه چې دا خبرې موږ وکړې چې دلته زموږ فریکشن نه وي پکار، نو د هغې لپاره څه طریقې داسې شته چې موږ فریکشن ریډیوس کولی شو. بیخي ختمولی خو نه شو خو ریډیوس کولی شو. د هغې په وجه ویر اینډ ټیر دا مسله به هم حل شي او ویسټیج اف انرژي د انرژي ضایع کېدل هغه به هم کم شي. نو یو څو طریقې ستاسو سره methods of reducing friction. یو درې میتھډز زموږ سره داسې شته دی چې د هغې په وجه باندې موږ فریکشن کمولی شو. یو طریقه زموږ سره پالیشنګ. کم دوه سرفیسز چې د یو بل سره کنټیکټ کی او دا موشن یو باډي موشن کوي، مطلب د دې بل سره به د دې فورس اف فریکشن، نو چې دا دواړه سطحې زموږ سره څومره پالیشډ سرفیسز وي نو د هغې سره به فورس اف فریکشن کم وي. یو زموږ سره د پالیشنګ په ذریعه باندې موږ فورس اف فریکشن دا ریډیوس کولی شو. ختمولی بیخي نه شو
خو ریډیوس کولی شو. نو پالشینګ سرفیسز چې هغه زموږ سره سموث سرفیسز دي، مخکې نه تاسو ویلي چې فریکشن په اصل کې د څه د وجې فریکشن چې په یو کې کم رفنس دی په یو باډي کې په بل کې، نو د دې یو دا اوچت ځګونه د دې بل ښکته ځګونو ته ورننوځي او بیا چې موږ دې له موشن ورکو نو دا د دې دا موشن رکوهي. نو چې څومره پالشډ سرفیسز وي، سموث سرفیس وي، نو په هغې کې به بیا فریکشن کم سي کوي. دویم طریقه مونږه لوبریکینټس. یوز اف لوبریکینټس. لوبریکینټس هغه څیزونه دي کوم د پاره چې فورس اف فریکشن کم سي کوي او هغه مونږه په ماشین پارټس کې استعمالو د فریکشن کمولو دپاره. مثال په طور ګریس استعمالیږي او دغه شان آیل، موبیل آیل، موبلیل چې ورته وایي، داسې مختلف قسمه څیزونه میټیریل زموږ سره شته دی چې هغه فورس اف فریکشن کم لري. نو دغه که موږ په هغه ماشین پارټس کې استعمال کړو نو د هغې سره فورس اف فریکشن تر ډېره حده پورې کمیږي. درېیمه طریقه زموږ سره د بال بیرینګ. بال بیرینګ موږ ورته ساده پښتو کې بیرنګ وایو. بال بیرینګ استعمالولو سره هم فورس اف فریکشن تر ډېره حده پورې کمیږي. تاسو به بال بیرینګز لیدلی وي چې په دې کې دننه وړې وړې داسې چرې لګېدلي. دا چرې بالکل پالشډ، د دې دا سرفیس بالکل پالش کړی، نو په دغه وجه په دغه کې فورس اف فریکشن کم سي کوي. دویمه خبره په دې کې دا وي چې دلته سلایډنګ چینج کیږي رولینګ ته. په بال بیرینګز کې سلایډنګ چینج شي رولینګ فریکشن ته. سلایډنګ فریکشن زموږ سره سیوایي او په رولینګ کې فریکشن کمی. نو چونکې دلته دا کم بالز چې په دې کې لګېدلي دي دا د دې دواړه سطحو په منځ کې تاویږي، رولینګ کوي. نو د دغه رولینګ فریکشن زموږ سره کمی او سلایډنګ فریکشن سیوا دی. نو موږ دلته سلایډنګ چینج کو سطح رولینګ ته. نو په بال بیرینګز کې دغه دوه اصول استعمال کړي دي چې یو دا پالشډ سرفیسز چې دا کم بالز په دې کې دي دا بالکل پالش دي، سموث دي، او دویمه پکې دا خبره چې دا دلته سلایډنګ نه کوي بلکې رولینګ کوي، دغه چرې په دې کې رولینګ کې تاویږي. دغه شان څنګه چې په بال بیرینګز کې خبره وشوه، نو بله طریقه زموږ سره دا ده چې موږ سلایډنګ چینج کو رولینګ ته. کم ځای کې چې پاسیبلی نو چې موږ سلایډنګ چینج کو رولینګ ته، نو رولینګ کې زموږ سره فورس اف فریکشن کافي حده پورې کمی. لکه مثال په طور یو ګاډی، یو موټر کار، هغې ته لا ټیرونه د دې وجې نه لګېدلي چې دا رولینګ کوي او رولینګ فریکشن زموږ سره ډېر کم دی په نسبت د سلایډنګ. که چېرې دا موټر کار یا بل داسې څه باډي ده چې هغه موږ موو کول غواړو خو هغې ته ټایرز نشته، نو بیا به د دغې دپاره ډېر زیات فورس لګول پکار وي، ځکه چې فورس اف فریکشن به ډېر زیات وي، یعنې په سلایډنګ کې فورس اف فریکشن زیات وي. نو دا یو څلور طریقې زموږ سره داسې دي چې د دې په ذریعه باندې موږ فریکشن فورس چې دی هغه ریډیوس کولی شو، کمولی شو. اوس راځو ټاپک فزیکس اف کار ټایرز. د ټایرز متعلق یو څو اهم معلومات تاسو له دې ټاپک کې درکوي. دا یاد ساتئ چې کله ټایر رولینګ کوي نو د رولینګ په دوران کې ډېر کم فورس اف فریکشن دا پکار وي. کله چې بریک ونیولی شي نو په هغه صورت کې بیا
دا رولینګ سټاپ شي او که کم سټیټیک فریکشن چې د ټایر او د روډ په منځ کې دی که دغه کافي و نو ګاډی به رامنې شي که چیرې دغه کافي نه و نو بیا به ګاډی یا موټر کار هغه به سلایډینګ کوي مطلب دا ټایر به په دې دغه باندې ښویېږي سلایډ کېږي به رولینګ فریکشن زموږ سره ولې کمي نو د هغې وجه دا ده چې د رولینګ په دوران کې څنګه چې مخکې موږ فریکشن خبره کړې وه چې دا د یو باډي څه حصې ذرات د بل باډي ته داسې ورکوشي لوړ و جوړ یو بل ته داسې ورکوشي نو په سلایډینګ کې خو دا کټ کول غواړي داسې به دا مخکې ځي خو په رولینګ کې د دې دا پارټ دغه شان راخیږي دلته خو ورکوش شول خو بیا داسې دغه راخیږي او دا مخکې ځي بیا دلته مزید چې کوم روډ دی هغې ته ورکوزیږي بیا داسې راخیږي نو په دې وجه باندې د دې فورس اف فریکشن ډېر کم مقدار موږ ته پکار وي خو کله چې دا سلایډینګ کوي نو د سلایډینګ په دوران کې بیا دا فورس اف فریکشن چې کوم موجود نو هغه زموږ سره کاینټیک فریکشن دی نو یو به دا یاد ساتئ چې د ګاډي د ټایر او د روډ په منځ کې اگر چې دا رولینګ کوي تاویږي خو په دې دوران کې زموږ سره چې کوم فورس اف فریکشن دی نو هغه زموږ سره سټیټیک دی سټیټیک فریکشن کې دغه حسابېږي او سټیټیک فریکشن تاسو ویلي چې دا زموږ سره زیات دي د کاینټیک فریکشن نه میکسیمم سټیټیک فریکشن هغه زیات دي د کاینټیک فریکشن نه نو د ګاډي دپاره سیف جرني دپاره دا لازمي ده چې د روډ او د دې ټایر په منځ کې د زیاده سي زیاده فورس اف فریکشن نو د ګاډي راته وهل موړه وهل هغه به ښه په سیفټي سره کیدی شي که چیرې دا فریکشن کمی او ګاډی هغه ټرن اخلي نو کیدی شي چې سټیټیک فریکشن کمی نو د ګاډي لویدو خطر نو د دې وجې نه زموږ سره د سټیټیک فریکشن الله تعالی زیات پیدا کړی دی په دغه ځای کې د دې زموږ سره یو اهم رول دی چې د ګاډي تر ډېره حده پورې د هغې رامنې کول هغه په دې سټیټیک فریکشن باندې پاسیبل دي دویمه خبره چې ستاسو په بوک کې کړې ده نو هغه دا ده چې د ایریا متعلق د ټایر ایریا سیوا کولو سره فریکشن نه سیوا کیږي فریکشن چې دی دا زموږ سره په ایریا اف کنټیکټ باندې نه ډیپینډ کیږي نو که د یو ټایر ایریا زیاته ده نو د هغې مطلب دا نه دی چې دا به زیات فریکشن پرووایډ کوي ګاډي ته او دغه به سیف جرني کولی شي بلکې زیاته ایریا د ټایر صرف په هغه صورت کې فایده ورکوي چې څومره دا ټایر پلني زیاته ایریا د دې د لاندې راتلی شي کنټیکټ ایریا زیاتی نو د دې ګرمېدل چې دی هغه زیات نه کیږي نری ټایر چې نو هغه دغه سره د فریکشن په وجه باندې زیات ګرمیږي هیټ اپ کیږي نو صرف د دغه مسلې حل کولو لپاره زیاته ایریا چې دا هغه پکار ده نور فریکشن زموږ سره نشي سیوا کولی دا هم لیکلي دي که یو ټرک دی هغې ته 4 ټایرز لګېدلي دي او که یو ټرک دی هغې ته 8 لګېدلي دي لوډ د دواړو فرض کا یو شان دی نو فورس اف فریکشن د دې 8 زیاتېږي نو د 8 ټایرز په وجه باندې د دې فورس اف فریکشن نشي زیاتېدی بلکې هم هغه فریکشن به کوم چې د 4 ټایرز په وجه باندې دی نو هغومره به د 8 یا د 8 ټیرونو په وجه باندې هم بل بنیادی خبره چې دې کې کړې په دې ټایرز کې داسې ټریډز لګېدلي اوبار غونته کې یو ځای راوچتي بل ځای ښکتی نو د دې په وجه باندې هم د ټایر فریکشن نه سیوا کیږي د ټایر او د ګراوند یا د روډ په منځ کې فریکشن په دې باندې نه سیوا کیږي بلکې د دغه مقصد بل دی د دې سره پریشر چې دی هغه سیوا کیږي په ځمکه باندې چې څومره ایریا کمه ایریا کنټیکټ کوي د ځمکې سره د ګراوند سره روډ سره
نو په هغې په وجه باندې پریشر په هغه ځای باندې زیات پرېوځي چې ایریا موږ کمه کړو. د دې فایده په هغه صورت کې چې کله کیچړ خټه وغیره په روډ باندې موجودي، نو د دې دا ټریډز په دې خټه کې ډوبېږي د پریشر په وجه، زیات پریشر په وجه باندې، او دغه لاندې روډ ته ورسېږي. یا کوم اوبه وغیره چې دي نو هغه په دې خالي ځګونو کې راشي او دا ټریډز چې دي نو د هغه لاندې روډ ته ورسي او د روډ او د ټایر په منځ کې بیا فورس اف فریکشن زیاتي په نسبت د کیچړ او د ټایر په منځ کې. د کیچړ او د ټایر په منځ کې خو فورس اف فریکشن ډېر زیات کم دی. نو په دغه صورت کې موږ له هغه کم ریکوایرډ فریکشن چې دی، خپل فریکشن چې د روډ او د ټایر په منځ کې کم دی، نو هغه موږ ته پوره میلاو شي. که چېرې دا ټریډز نه او په منځ کې دغه کیچړ راغی، نو بیا د کیچړ او د ټایر په منځ کې فورس اف فریکشن کمی، نو د دغه نه بچ کېدو لپاره دا ټریډز دا لوړ حصې په دې ټایر کې چې جوړې کړي، نو دا د دې لپاره چې دا پریشر زیات پرېباسي، په خټه کې دا ډوب شي او هغه روډ ته ورسي، دا ټایر حصه دغه حصې روډ ته ورسي، نو هلته به دې ته هغه پوره فریکشن کوم چې د روډ او د ټایر په منځ کې هغه به میلاو شي. بل وایي چې کاینټیک فریکشن زموږ سره په سپیډ باندې نه ډیپینډ کیږي. که ګاډی موټر کار دا ورو رواني او که تیز رواني، نو چې څومره فورس اف فریکشن د سلو موشن په دوران کې دی، نو هغومره به زیات سپیډ یا های سپیډ په دوران کې هم وي. دا یو څلور خبرې ستاسو په دې بک کې لیکلې وي، نو دا هم ذهن کې ورسره یادې ساتئ. اوس یو اساینمنټ دا به وکړو. اساینمنټ 3.7 ډیټا ګیون کې تاسو له درکړي ا 5 کیلوګرام هیوی لیدر بیگ، ماس یې درکړی دی 5 kg. Is placed on a horizontal wooden plank, how much force is required to set it in motion if the coefficient of friction کوم چې موږ په میو سره ظاهرو هغه 0.1 دی. دا میو د دې سره به یونټ نه لیکئ، دا زموږ سره ډایمنشن لیس ویلیو ده، مطلب یونټ لیس ویلیو ده. ریکوایرډ موږ ته فورس معلومول دي، فورس ریکوایرډ. نو څومره فورس به د دې د موشن دپاره پکاري، څومره چې فورس اف فریکشن دی د دې لیدر بیگ او د فرش په منځ کې، نو هغومره فریکشن مطابق د دې ته فورس پکاري چې دا مونږ مو کو دې له موشن ورکو. نو دغه فورس اف فریکشن به مونږ معلوم کو. as F is equal to mu mg. mu ده 0.1، د m value تاسو له درکړي 5 kg او multiplied by the g value 9.8. دا multiply کوي نو 49 نیوټن د دې نه جوړیږي. 4.9 به جوړیږي. دلته 0.1 ورسره هم ملټیپلای شي، نو دا به زموږ سره 4.9 نیوټن شي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لایک کړئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس.